سبا خطو تا ټیم او 8 ربیع الاول 8 ربیع الاول دو قول دی یو 12 ربیع الاول خلک یعنی 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زمو په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي یو قول د 12 ربیع الاول له او یو قول د 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له خو د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول له 8 ربیع الاول وي صحیح قول دار چې 8 ربیع الاول له خو مشهور 12 ربیع الاول له 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنا بر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټیم چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو د عبد المطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله زمکه لراله بیا اوچت شو چې اوچت شو د باندې یاره رااله یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډې کړې چې کور به خیري خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه ښځه ناجوړه ده د ماشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه وه نو د خانه کعبې نه یې رامنډې کړې کور ته نو چې کور ته راغې تپوس یې وکړو نو زیری پې وشو چې ستا د مړ زوی پیدا شوی دی ستا هغه مړ زوی نه دی عبدالله او ستا د امینه نه ده انګور چې د کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی امینه بیبي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما په ګیډه شوی دی کنه ما د درنوالی نه دی محسوس کړی ما د تکلیف نه دی محسوس کړی او امینه بیبي وی په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سخت قحطسالي وه بارانونه نه کېدل څاروي د لوږې نه مړه کېدل په مکه مکرمه کې چرته شینکۍ نه اصل کې مکه مکرمه کې خو هم د ګیاګانو ځمکه نه ده سره غرونه دي شګې دي خو بیا هم په دې غرونو کې به څه ناڅه بوټي کېده خلکو به د څاروو له راوړه هغه به ورته ورکول وایي بارانونه نه وو هغه ګیاګانې هم ختمې شوي وي هېڅ شی نه و څاروي د لوږې نه مړه کېدل وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په ګیډه شو کنه الله تبارک وتعالی بارانونه شروع شو وی زه پوه شوم چې دا زما د دې بچی برکت دی او دا خبر امینه بیبي څنګه کوي چې الله تبارک وتعالی قحطسالي ختمه کړه او بارانونه شروع شو دا زما د بچی برکت دی دا خبره یې ولې کوله وی دا مې ځکه وکړه کنه وی یو شپه زه ملاسته ومه داسې د کور په صحن په غولي کې په کټ کې ملاسته ومه خوب نه راته ګرمي وه نیمه شپه شوه د کټ یو سر لزم د کټ بل سر لزم خو خوب راځي نه کټ کې اوړم راوړم نیمه شپه ده وی په دې دوران کې ما ته یو غیبي اواز وشو د یو غیبي سړي د طرف نه اواز راته وشو څوکینم نه اواز راته دا وشو چې ای امینی کم معشوم چې ستا په ګیډه دی دا څه معمولي معشوم نه دی دا څه کمزورې معشوم نه دی ستا په ګیډه چې کم معشوم دی دا د دواړو جهانو سردار دی دا اواز مې واورېد او بیا یې راته وویل چې کله دا معشوم پیدا شي که نه نو په ده باندې به دا دم ور واچوي اعوذ به بالواحد من شر كل حاسد پناه غواړم په دې ماشوم سره په هغې یو ذات باندې د هر حسدګر نه ورته پناه غواړم په هغې یو ذات سره پناه غواړم دته د هر حسدګر نه دا دم به په ده باندې ور واچوي ومې کتل اواز راغی څوکینم نه حیرانه شومه چې یاره زما په ګېډه چې کوم ماشوم دی یقینا دا د کمالاتو ماشوم نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېده کنه پیدا کېدو نو امینه بیبي وی او د امینه بیبي سره په دې ټیم کې یو بل زنانه هم موجود و هغه هم گواهی کوي وایي چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو د امینه بیبي کور ټول د نور نه ډک شو د رڼاګانو نه ډک شو د نور نه ډک شو
او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو کنه وای د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و د نبی علیہ السلام د پیدایش سره د شهادت ګوته داسې اسمان ته نیولې و حیران شو دا څنګه ماشوم دی په دغه شپه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب د په خانه کعبه کې شپه والته حرم کې ناست هلته سړی څه خوشحالي چې ناست بختور خلک دي څه ټایم زړه وغواړي هلته لاړ شي کښېني ځای هلته ناستو په حرم کې دی نو سهار ټایم دی سهار ټایم نو داسې دا سبا لګېدو سبا خطو ته ټایم و او 8 ربیع الاول و 8 ربیع الاول دو قوله دی یو 12 ربیع الاول خلک یعنی 12 ربیع الاول مشهور 12 ربیع الاول زموږ په پاکستان کې خلک میلادونه کوي جشن عید میلاد النبی کنه هغه ټول په 12 ربیع الاول باندې وي یو قول د 12 ربیع الاول له او یو قول د 8 ربیع الاول له مشهور 12 ربیع الاول له خو د محققین او محدثین قول د 8 ربیع الاول له 8 ربیع الاول وي صحیح قول دار چې 8 ربیع الاول له خو مشهور 12 ربیع الاول له 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنا پر اختلاف او د ګل ورځ او سحر ټیم چې په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو دا عبدالمطلب سے په خانه کعبه کې ناستو التا نو چې څنګه نبی علیہ السلام پیدا شو کنه وې د خانه کعبه د دیوال نظم کې لراله زمکه لراله بیا اوچت شو چې د باندې یاره رااله یاره پیراله چې دا څه وشو کور ته رامنډې کړې چې کور به خیري خپل انګور خو ته معلومه وکنه زما د مړ زوی هغه ښځه ناجوړه ده د ماشوم نو د خپل کور بیماری ورته هم معلومه وه نو د خانه کعبې نه یې رامنډې کړې کور ته نو چې کور ته راغې تپوس یې وکړو نو زیر یې پرې وشو چې ستا د مړ زوی پیدا شوی دی ستا د مړ زوی نه دی عبدالله او ستا د امینه نه ده انګور چې دی کومه ده د هغې زوی پیدا شوی دی نو عبدالمطلب صاحب راغی او نبی علیہ السلام په دې ورونو کې داسې روچت کو چې روچت کو او منډې کړې څنګه چې پیدا شو نبی اسلام راواغست په غېږ کې او منډې کړې لا خانه کعبې له او په غېږ کې اخیستی او د خانه کعبې نه پې اوبه طوافه وکړه د پیدایش سړی په نبی علیہ السلام باندې د خانه کعبې نه اوبه طوافه وکړه زه چې څنګه لاړم او طواف مې شروع کړ کنه د هغې نه مخکې جمعه باندې ما دا بیان کړی و څنګه چې مې طواف شروع کړ د کعبې ته مې کتل قسم په الله دغه خبره رایاده شوه چې نبی علیہ السلام پیدا شو کنه نیکه په غېږ کې نیولې او د دې نه ګیر چاپېره تاوېدو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې اووه طوافه د خانه کعبې نه ګیر چاپېره وکړو دلته کې د خانه کعبې دیوالونه ځمکې له راغلو بیا اوچت شو دلته په ایوان کسرا کې د کسرا چې کوم محل په هغې کې زلزله راغله یوه تیزه زلزله راغله د فارس چې کومه اتشکده وه هغه مجوسیانو د اور عبادت پی کو 1000 کاله شوي 1000 کاله چې دا مړه شوې نه وه دغه اتشکده یو تن به ورته ناست و مسلسل به یې هغې ته تیل ورچول لرګي به ورچول هغه اور به هغوی مړ کېدو ته نه پرېښود ځکه هغه د هغوی خدای و د هغې نه بندګي کوله هغه اتشکده په هغه شپه باندې ناڅاپي مړه شوه دریای ساوه وچ شو کسرا چې په خپل محل کې زلزله ولیدله او د هغه ګمروګان راتاو شو ځمکې ته پړ مخې پریشانه شو وایي دا څه چل دی نو خبر ورته راغی دغلته کې یو کس و موبزان د هغه نوم و هغه ورته وی حضرت د پارس اتشکده مړه شوې ده بېګا شپه او دغه خو پرېږده و بېګا شپه ما خوب هم لیدلی دی وی څنګه دې خوب لیدلی دا موبزان وی ما خوب لیدو چې د عربو نه سخت اسونه ګوړسوار دا را روان شي عربي اسونه دیو کسان پې ناست دي
د عربو نه راوځي او په ټوله دنیا باندې خوار شي او فتح حاصلوي. بیګا مې دا شپه خوب لیدلی د کسرا په چې کوم بادشاه او د هغه په خفګان کې نور اضافه شوه چې یاره دا څه کې دي. د معبرینو نه تپوس کو د تعبیر کوونکو نه وایي د عربو د طرف نه په دنیا باندې یو لوی انقلاب را روان دی. د عربو د طرفه به یو انقلاب راوچتېږي او په ټولو دنیا باندې به خورېږي او ټولو دنیا به فتح کوي. معبرینو ورته دا تعبیر ورکړ. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په پیدایش باندې الله تبارک وتعالی سره ډېر عجیبه واقعات رامخې ته کړي. نو د عربو عادت دا چې د دوی ماشوم به پیدا شو نو دوی به بانډو ته لیږو. یو خو دا چې د بانډو هوا صفا ده، اوبه یې ښکلي دي، دویمه دا چې ژبه ښایسته زده کړي. نو په کوم کال باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام پیدا شوی و نو د بني سعد قبیلې څخه ښځې رالې مکې ته رالې دې دپاره چې د ځان سره ماشومان بوځي د پیو دپاره او ساتنې دپاره. دا به غریبې زنانه وي، دوی به راتلې بانډو ته به ماشومان بوستل او د دې ښاریو خلکو به ورله پیسې ورکولې چې زمونږ ماشوم له ته خوا ورکوه، پی ورکوه، د ده ساتنه کوه او زه به درله پیسې درکوم. نو د بني سعد قبیلې ښځې رالې چې په دغې ښځو کې حلیمه بیبي هم وه. څومره ښځې چې مکې ته رالې نو حلیمه بیبي فرمایي وایي نبي علیه الصلاة والسلام په ټولو ښځو باندې پیش کړی شو. هر یوه زنانه راله نبی علیه الصلاة والسلام لره خو هر یوې ښځې ته نه انکار وکړو چې د کم بچي خپل پلار نشته نو موږ له به څوک څه راکړي، دا خو یتیم دی. نو هرې ښځې به د نبي علیه الصلاة والسلام نه انکار کو، زه دی نه بیامه، دا یتیم دی، د ده د ورکولو څوک نشته، موږ له خو داسې ماشومان پکار دي چې موږ له تحفې او ډالۍ یې مور او پلار راکړي او موږ له پیسې راکړي، نو دا خو یتیم دی، ده به موږ له څوک څه راکړي. حلیمه بیبي فرمایي وایي زه ولم رالم په یو ځل کې نه زم واپس شومه، ټوله کې مې دا راله چې یتیم دی ما له به څوک څه راکړي. اوس څوک خبر نه و چې دا څنګه یتیم دی. دا خو داسې یتیم دی چې د کیسر او د کسرا چابیان یې د ده لاس نه راتلونکي دي. د دې یتیم نه خو څوک خبرو نه و. وایي هر یوې ښځې ته ماشوم میلو شو. حلیمه بیبي فرمایي ما ته پکې ماشوم میلو نه شو، ما ته پکې ماشوم میلو نه شو. وایي زه چې تش لاس واپس کېدم نو دا خبر راته ښه نه ښکارېده. وایي ما مې خاوند ته وي کو ستا خوښی که نه کوم یتیم ماشوم چې زه ځان سره دا بیامه زه دا اخلم دا یتیم ماشوم. وی خاوند مې راته وي او بلکل هغه راواله کېدی شي الله موږ له په ده کې برکت واچوي، الله موږ له په ده کې څه واچوي. نو حلیمه بیبي فرمایي وی ما او خاوند مې نبي علیه الصلاة والسلام د دې وجې نه روچت کو چې کېدی شي الله موږ له په ده کې څه واچوي، برکت واچوي. نو څومره برکتونه یې په نصیب شو. ګوره دا حدیث مبارک دی. الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدي، انا عند ظن عبدي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق د هغې سره فیصله کومه. کوم بنده چې په ما څنګه ګمان وکړو زه سره هغه شانتې کار کومه. اوس حلیمې بیبي نبی علیه السلام پس سره واغسوي الله به موږ له په ده کې برکت واچوي. دا ګمان یې وکړو که نه الله ورله پای کې څومره برکتونه واچول. نو په الله باندې به ټول عمر ښه ګمان ساتي، ښه بد ګمان به په الله نه ساتي. چې څنګه ګمان دی په الله ساتو هغه شان معامله به تا سره کوي. کو تا دا ووي زما هیڅ چاته ضرورت نشته دی، ما له یو الله پوره دی، نو بس دغه الله تعالی کافي دی. کو دا ګمان دی که دا عقیده دی جوړه کړه نو دغه یو الله تعالی کافي دی. نو حلیمه بی فرمایي وی په دغه برکت سره مونږ نبی علیه الصلاة والسلام واغستو. وی کومه شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه که نه، کومه شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه وی زما په سینو کې دومره پی نه و ځکه خوراک نه و، خوراک دومره نه و، بل زما خپل ماشوم هم په غېږ کې و که نه. وی چې ما نبی علیه السلام سینې ته واچو زما دواړه سینې د پیو ډکې شوې.
د یوې سینې نه نبی علیه الصلاة والسلام موړ شو او د بلې سینې نه زما خپل بچی موړ شو د ده چې کوم رضایي ورور و هغه ترې نه موړ شو او ګوره په نبی علیه السلام کې وایي دومره انصاف وکړه چې ما نبی علیه السلام د یوې سینې ته واچو وایي د دې نه چې موړ شو دې بلې ته مې اچو هغې ته به یې نه خوله کوله په وړوکوالي کې به نبي علیه السلام کې دومره انصاف و کمې سینې ته به چې ما واچو ده به خپله سینه وخوړله خو چې ما به د هغې نه راواغست بلې سینې ته به اچو هغې ته به نبي علیه السلام نه خوله کوله چې دا زما د بل ورور حصه ده حلیمه بیبي فرمایي د بلې سینې ته خوله کړې نه ده وایي سینو کې مې پی راله سینې مې ډکې شولې وایي سهار چې راپاڅېدو اوښې له ورلم چې پی ته ولوشم هغه اوښه چې بالکل د هډوکو ډانچه وه د هغې نه به ما په بسم الله سره چې ته دوه درې کترې پی رېستلو وایي چې کېناستم اوس لوښ مې د پیو ډک شي د اوښې نه ولانځې داسې د پیو ډکه پرته ده د اوښې وایي خاوند نه مې هغه پی راوړو چې زموږ اوښې خو نن سهار دا پی وکړو هغه راته وایي چې حلیمې په دې ماشوم کې کمال شته دی ښه بیګا چې موږ دا ماشوم راوستی دی نو ما ته د حالات څه بدل ښکاري په دې ماشوم کې کمال شته دی وی ما ورته وي چې قسم په الله هم ټول کمالات د دې ماشوم دي وستاروي سفر کو روان شو چې روان شو قافله روانه شوله اوس خلکو د مالدارو خلکو بچي اغستې ما پکې د ځان سره یتیم اغستی دی روان یو وای کومه اوښه باندې چې زه راغلی وم هغه بلکل ټپه ټیپه وه د هغې طرف نه چې ما راوسته په لختو په والو والو موږ مکې ته رارسولې وه وای د دې طرف نه چې زه پې سواره شوم او نبي علیه السلام مې په غېږه کو قسم په الله کو د هېڅ چا اوښې زموږ اوښه لاندې کولی شو په لاره زموږ اوښه یو اوښه نشي لاندې کولی وی ښځو رانه تپوس وکړو حلیمې اوښه دې بدل کړې ده کو هغه زړه اوښه ده وی ما ورته وي چې اخ که اوښه ده چې څنګه اوښه ده خو د دې طرفه به تا په لختو راشړل تلم نه زموږ د به وروستو پاتې کېدې د دې طرفه زموږ اوښې ستا اوښه نشي لاندې کولی وی ما ورته وي چې کمال د دې ماشوم دی د هغې طرفه سورلي زه وم او د دې طرفه سورلي دا ماشوم دی ځکه دا ماشوم یې سورلي ده ځکه چې په کومه اوښه باندې د دواړو جهانو سردار سور شوی وي چېرته به هغه نورې اوښې لاندې وایي دومره زما په اوښه کې طاقت راغی وایي چې کلي ته راورسېدو که نه نو زمونږ په علاقه کې په بنو سعد په ځمکه کې یوه سخته قادسالي وه زمونږ په ځمکه کې سخته قادسالي وه د ګډو بیزو د خوراک هم څه شی نه میلاوېدو وایي زما بچو به چې کوم طرف ته ګډې بیزې وشړلې که نه چې ماښام به یې راشړلې کور ته به زما څاروي ماړه راتلو د نور خلک څاروي به وکې راتلو وی خلکو خپلو شپنکو ته وویل چې د حلیمې بیبي بچي چې کوم طرف ته څاروي سره وایي تاسو هلته شړئ دوی چېرته یو چراګاه مونتې ده یو ورشوي مونتې ده خپل څاروي ورته شړئ لهذا تاسو خپل څاروي هلته شړئ حلیمه بیبي فرمایي وی خلکو به زموږ سره یو ځای څاروي سره ول خو چې ماښام به راتله بیا به زما څاروي ماړه او د خلکو هغه به وږي د خلکو څاروي به څه وږي به وی هغه اوښه چې د هغې په سینه په غولانځ کې د سره د پیو کتره نه وه هغه رازنده شوله هغه څاروي چې ماښام به موږ سره دا فکر و چې ژوندي به پاتې شي او که سهار ته به مړی د هغې غولانځ یې د پیو نه ډکې شولې دا ټول کمالات وایي د څه شو دا ټول کمالات د نبي علیه الصلاة والسلام و چې کله 2 کاله پوره شو 2 کاله به ماشوم د زنانو سره ځکه پی د 2 کالو پورې ورکېږي نو بیا به هغه خپلو میندو ته واپس کول وایي چې 2 کاله ما سره پوره شو حلیمه بیبي وایي وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام واغست او مکې ته لاړم چې خپلې مور ته حواله کړمه خو ویې لاړمه ما ورته چې حواله کوم درته خو زړه مې تېنه کېږي نو که یو څو ورځو ما له نور راکړو نو ډېره به ښه وایي هلته په مکه کې یو وبا و مرض راغلی و د ماشومانو د مړه کېدو مرض راغلی و وایي امینې بیبي چې هغې ته وکتل وایي ما ته وایي چې د ځان سره بوځه دلته کې د ماشومانو مرض دی وایي ما بیا د ځان سره نبي علیه السلام راوسته وایي ډېره زیاته خوشحاله شومه بیا چې کله 9 ورځ شوه نو نبي علیه الصلاة والسلام ته عقیقه کوله عبدالمطلب صاحب عقیقه کوله نو د قریشو چې څومره خلک دا ټول عبدالمطلب صاحب راوغوښته ټول یې راوغوښتو نو چې ټول یې راوغوښتو نو په 9 ورځ یې ورته نوم کېښودو
محمد. نبی علیہ السلام ته دا نوم چا کېښودو؟ عبدالمطلب ورته کېښودو. محمد دا نوم یې ورته کېښودو. نو ټولو خلکو ورته وي ای عبدالمطلبه هغه نوم دې نوسي ته کېښودو چې ستا په آباو په اجدادو کې دا نوم د چا نشته دی. د عربو دا عادت دی، هغوی د خپلو مشرانو نومونه ږدي، اکثر د بابا او د نوسي یو نوم دا د هغې عادت دی. وی تا خو نوسي ته هغه نوم کېښود چې ستا په آباو په اجدادو کې دا نوم چا نه دی ایښی. عبدالمطلب صاحب ورته وویل وی دا نوم مې ورله ځکه کېښودو چې بره په اسمانونو کې او لاندې په ځمکه کې په مغرب او په مشرق کې د ده صفتونه کېږي. د ده څه کېږي؟ محمد د حمد نه دی که نه، صفت ته ویلی شي که نه، چې د ده صفتونه کېږي. او دا خبره د عبدالمطلب ولې وکړله؟ ځکه یو شپه دی ودو که نه، ده د شپې خوب لیدو. خوب یې لیدو، نبي اسلام د پیدایش نه مخکې د دا خوب لیدلی. د خوب ولیدو چې زما د شانه یو زنځیر راپورته شي، داسې اسمان ته وخیچي، او بیا دا زنځیر په ونه باندې بدل شي، یو ونه شي، او د هغې څه څانګې مشرق طرف ته لاړې شي او څه مغرب طرف ته لاړې شي، او د ټولې دنیا خلک کوشش کوي چې دې څانګو ته لاس ور واچوي وان خلي پورې. خو یو کس ته څه خلک دی چې هغه راځي او دا ونه څه کوي؟ پرې کوي. څه خلک راځي چې دا ونه پرې کوي. نو یو حسین او جمیل هلک دی، خوبصورت هلک دی، هغه ته نه دا خلک لرې کوي چې دا ونه به تاسو نه کټ کوو. سهار شو، عجیبه خوب مې لیدلی دی، د ملا نه مې زنځیر اوچت شو، اسمان ته وخت، بیا ونه شوله، څانګې په مشرق او په مغرب خورې شو، خلک ورته لاسونه اچوي او څه خلک راځي دا ونه کټ کوي. یو حسین هلک دی، هغه ته نه خلک لرې کوي. څنګه خبر ده؟ تعبیر کوونکو ورته وویل وی ستا په خاندان کې به یو داسې ماشوم پیدا کېږي چې د مغرب او د مشرق خلک په هغه پسې روان، په هغه پسې به رواني، خو څه خلک به د هغه سره حسد کوي، د هغه وجل او قتلول به غواړي، خو الله به د هغه حفاظت کوي. الله به د هغه څه کوي؟ نو ده چې دا خوب په ذهن کې وکنه، نو چې نوم یې نبي علیه السلام ته کېښودل، هغه خوب ورته رایاد شو. نو نوم به محمد وي، نوم به یې څه وي؟ محمد به وي صلی الله علیه وسلم. ګوره دا ټول الهامي خبرې دي، دا ټول څه دي؟ د الله تبارک وتعالی د اسمان نه د دوی په زړونو کې اچولې. د نبي علیه السلام د پلار نوم څه دی؟ عبدالله. څه دی؟ عبدالله. حدیث مبارک کې راځي الله ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله او عبدالرحمن دی. الله ته په نومونو کې خوښ نوم څه دی؟ عبدالله او عبدالرحمن. نو د نبی اسلام د پلار نوم څه؟ عبدالله. اوس د نبی اسلام د نیکه په زړه کې الله دا واچوله چې د پلار نوم عبدالله کېده. هغه نوم ورته کېده چې هغه الله ته په نومونو کې خوښ نوم دی. اوس د نبی اسلام نوم یې څه کېښودو؟ محمد. نیکه نوم څه کېښودو؟ محمد. دا الله د هغه په زړه کې واچوله. په دې کې ډېرې اشارې ډېرو خبرو ته. یو خبر خدا ده چې کم کار چې ختم شي که نه، هر کار چې د ختم کو د الله د طرف نه حکم دا دی، او دا یو شرعي مسله هم ده چې د هغې په اخر کې الحمدلله وایه. هر کار چې ختم شي د هغې په اخر کې څه وایه؟ الحمدلله وایه. لکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي که نه چې د جنتیانو اخري خبره به څه وي؟ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جنتیان چې جنت ته لاړ شي او په خپلو ځایونو شي، نو اخري خبره به دا وي چې الحمدلله. جنتیان اخري خبره به څه وي؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ظالم هلاک شي که نه، ظالم هلاک شي، قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. ظالم هلاک شو، الله د اسرائیل هلاک چې مونږ هم څه ووایو؟ الحمدلله. ظالم چې هلاک شي نو څه ووایه؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ډوډۍ خوري که نه، قرآن کې راځي کلوا من رزق ربکم واشکروا له. د الله رزق خورئ او د الله شکر ادا کوئ. د الله څه ادا کوئ؟ او د شکر تفسیر نبی علیہ السلام په خپله کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي افضل الشکر الحمدلله. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله ده. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله.
نو د هر کار په ختمېدو باندې به څه وایي کله چې ډوډۍ ته وخورو نو موږ څه وایو الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دا چې د خپل ډوډۍ وخوړله او چې د بل چا سره وخوري د چا میلمه نو بیا به کومه دعا وایي الحمد لله الذي اطعم من اطعمني واسق من سقاني وجعلنا من المسلمين او ټول مر ډوډۍ بار خورو کنه چې کور ډوډۍ وخورم دا دعا وامه هغه دعا اکثر وامه چې د بل چا سره وخورم ځکه چې خلی ما د چټور مر ډوډۍ موبایل زګي جو خلکو ته دعا کو نه خپل چې خورو نه کوم خلکو ته دعا نو ګوره چې ډوډۍ دې وخوړه نو هم سوایا الحمدلله سوایا اشاره لازم یو خبرې لازم چې د نبی اسلام د نوم محمد ولي کې خو دې شو د دې کې ورته نقطه بیانو د هر کار په ختمېدو کې د شریعت حکم څه شه د سوایا الحمدلله وایا نبی رسول الله والسلام په کله سفر ختم شو کور ته براغه کنه نبی رسول الله والسلام په فرمایل آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا اخر کې بیا سوي حمد وي یعنی په هر کار کې حمد ویل کله چې با منځ ختم شو نبی رسول الله والسلام به فرمایل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا منځ په اخر کې بیا سوي حمد بوي اشاره ده د نبی رسول الله نوم څه کې خو دې شو محمد د حمد نه دی د هر کار په خدمتو کې سوایا حمد وایا اشاره ده دې خبرې ته چې په نبی رسول الله والسلام باندې وحي ختمه په نبی رسول الله باندې وحي ختم شولا انقطاع د وحي رااله د نن بعد وحي ختم شو نو نوم محمد شو د هر کار په ختمېدو کې حمد دی نو د وحي په ختمېدو کې څه دی حمد دی ځکه د نبی اسلام نوم څه کې خوده شو محمد کې خوده شو د نن بعد چې څوک د پیغمبري دعوه کوي نو دا په کافرو کې بدترین کافری کافرو کې دا څه دی بدترین کافر دی چې څوک د نبوت دعوه کوي ځکه خو نوم د نبی اسلام محمد کې خوده شوی دی چې په د باندې سلسله د نبوت ختمه شوې ده په د باندې سلسله د وحي ختمه شوې ده ځکه ورته نوم محمد کې د هر کار په ختمېدو کې ما یې حکم د شریعت دارې چې حمد وایه الحمدلله وایه نو چې کله نبوت ختم شنو الله حمد راولېږو نبی علیه السلام اشاره ده دې خبرې ته نو دا الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام د نیکه په زړه کې واچوله چې د ده نوم څه کېده محمد کې دا ګوره د بخاری شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما 15 نمونه دي تاسو خو د نبی علیہ السلام ډیر نمونه دي خو په دې 15 کې یو خاصه اشاره ده نبی علیہ السلام فرمایي زما 15 نمونه دي ز محمد یم ز احمد یم ز ماهی یم ماهی معنی څه د کفر ختمون کې ماهی معنی څه ده د کفر ختمون کې کفر د مخ د ځمکې نه اوچتون کې نو نبی علیہ السلام ماهی د کفر ختمون کې دی او زه حاشر یم د نبی علیہ السلام په نومونو کې څه شی دی حاشر زه حاشر یم ځکه حاشر نبی علیہ السلام ته ځکه ویل کېږي که نه چې په ورځ د قیامت به په میدان محشر کې د ټول نه لومبې د قبر نه نبی علیہ السلام پورته کېږي او دا تمام مخلوق به د نبی علیہ السلام په قدمونو کې وروسته پورته کېږي ځکه نبی علیہ السلام ته څه ویلی شي حاشر ویلی شي او دغه رنګې حاشر ورته ځکه ویلی شي چې په ورځ د محشر به د ټول کائنات د ټول مخلوق امام نبی علیہ السلام ځکه ورته څه ویلی کېږي حاشر ویلی کېږي او زه عاقب یم نبی علیہ السلام فرمایي زه څه یم عاقب یم د عاقب معنی دا ده چې د تمامو پیغمبرانو نه وروستو راتلونکی پیغمبر یم زما نه بعد بل پیغمبر نشته زما نه وروستو بل پیغمبر نشته دی نو به هر حال نبی علیه السلام عقیقه ومه نیکه وکړله په ومه ورځ باندې تمام قریش راغوښتي او په آخر کې اعلان وکړو چې زما د نوسي نوم به محمد وي زما د نوسي نوم به څه وي محمد وي صلی الله علیه
وسلم. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې د تللو توفیق راکړي. الله دې زموږ سیرت او صورت دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام موافق جوړ کړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ سیرت او صورت دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام موافق جوړ کړي. چې کله نه دنیا رخ شوې ده نو تر دې ټایمه پورې د خانه کعبې تعمیر 15 ځله شوی. 15 ځله. اول ځل د دې تعمیر آدم علیه السلام کړی دی. چې کله دې الله دنیا ته راولېږو نو جبرئیل علیه السلام راغی او وی ورته فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې دلته یو کور روغ کړئ. نو دا خانه کعبه یې روغه کړه. نو چې کله دا روغه کړه او د دې د تعمیر نه فارغ شو نو جبرئیل علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې نه غیر چاپیره طواف وکړه. نو آدم علیه السلام د دې نه غیر چاپیره څه وکړو؟ طواف یې وکړو. نو چې کله د دې نه غیر چاپیره طواف وکړو نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایل وی آدم ته وایه چې په مخ د ځمکه ته اول انسان او دا اول کور د ستاسو د عبادت لپاره روغ شو. د دې نه طوافونه کوئ، عبادت کوئ. دا اول کور دی چې روغ شو. نو په مخ د ځمکه د ټول نه لومبی کور کم کور رخ شوی دی؟ خانه کعبه. په مخ د ځمکه د ټول نه لومبی آبادی شوی د خانه کعبې او آدم علیه السلام ته نه طواف. چې کله بیا طوفان نوح راغی، د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کوم طوفان راغلی و په هغې کې دا خانه کعبه ونړېدله. حتی تر دې پورې چې بنیادونو باندې هم خاورې راغلې، بنیادونه یې پناه شو، خاورو کې پناه شوه، ختمه شوله. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دغلته پرېښی و نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام راولېږو او ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې دلته د الله کور دی، د هغې بنیادونه ښکاره کړئ، هغه دوباره تعمیر کړئ. ابراهیم علیه السلام یې کوم ځای دی ما ته خو نه دی معلوم. جبرئیل علیه السلام ورته خانه کعبې دیوالونه وښولوي، دا ځایونه وکنئ. نو چې هغه ځایونه یې وکنستل نو د خانه کعبې دیوالونه راښکاره شو، بنیادونه راښکاره شو، کوم چې آدم علیه السلام کړي. نو ابراهیم علیه السلام ګټې راغونډې کړې، ورسره اسماعیل علیه السلام ملګری دی. بیا ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کو، دیوال به یې کو او اسماعیل علیه السلام به ورله ګټې او خټې ورکولې. نو پلار او زوی بیا دا دوباره روغه کړه. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې دوباره تعمیر کړی دی د خانه کعبې. هلته کې چې کوم مقام ابراهیم کې چې هغه ګټه پرته ده که نه، په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نښې دي. دا هغه کوازه ده چې په دې به ابراهیم علیه السلام ودرېده او خانه کعبه یې رغوله. او دې کې الله تبارک وتعالی دا خصوصیت ایښی و که نه چې دا به پخپله اوچتېده، چې څومره به دیوال اوچتېده دا ګټه به اوچتېده، او چې بیا به ابراهیم علیه السلام راکوزېدو دا به راکوزه شوه. او په ګټه کې د چا د خپو نښې نه جوړېږي، خو دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه چې په ګټه کې د خپو نښې جوړې شوې. نو دوباره د خانه کعبې تعمیر چې کړی دی دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم تعمیر کړی و که نه دا غیر مسقف و، یعنې په دې چت نه و. خانه کعبې باندې د پاسه چت و، چې کوم آبادی ابراهیم علیه السلام کړی و د هغې د پاسه چت نه و او دیوالونه هم ډېر دنګ نه و. د انسان د قد نه لږ لوړ خو ډېر زیات دنګ، لکه دا اوس چې څنګه دومره دنګ نه و. نو چت پې هم نه و، دیوالونه هم ډېر دنګ نه و، وخت هم ډېر تېر شوی و، نو زړه شوې وه. دیوالونه هم راسته شوي، اوبه به راتلې، هغه به پکې ډنډ کېدې دننه. خو تاسو کړي د خانه کعبه بلکل لاندې ده، غیر چاپېره غرونه دي، نو اوبه به راتلې او ټول په هغې کې څه کېدي ډنډ کېدې، نو هغې اوبو لږه خرابه کړې وه. بیا قریش راغونډ شو او دا مشوره وکړه ده چې د خانه کعبې د آبادي دوباره رغو، د دې دوباره تعمیر کو. په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک 15 کاله، 15 کاله د نبی علیه السلام عمر. دوی د خانه کعبه دوباره رغو ځکه چې دا لږه کمزوري شوې ده، نړېدو ته اسانه شوې ده.
خو څنګه به رغو نو په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ماما دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ماما دی دا غنوم دی ابو وهب بن عمر مخزومی د اول وی خانه کعبه برغو خو یو خبره یاد وساتئ چې هر قوم به پیسې راوړي هر سړی به پیسې راوړي حلالي پیسې به راوړي په خانه کعبه کې به حرامي پیسې نه لګو چا چې حرامي پیسې ګټلې به خانه کعبه لا نه راوړي حلالي پیسې راغونډې کوي هر تن ته پته ده چې دا پیسې زما بالکل حلالي دا مشوره د نبی رسول الله ماما ورکړه وی ټیک ده ټول خلکو حلالي پیسې راغونډې کړې چې راغونډې کړې اوس خانه کعبه به څنګه رغېږي نو د دې طرفونه په قومونو باندې څه کړل تقسیم کړو چې دا طرف په پلان کې قبیله رغې دا دغه طرف په پلان کې قبیله رغې دا په پلان کې رغې دا په پلان کې رغې ځکه چې منځ کې جګړه جوړه نشي د ټولو په کې څه وشي حصہ وشي دا په قبیلو باندې تقسیم کړو دا طرفونه په قبیلو باندې تقسیم کړو د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ چې کوم ځای دی کنه دا ځای د قریشو په حصہ کې راغی دا به دوی رغی اوس خبره خو شوله پیسې هم راغونډې شولې او تقسیم مو شو چې دا دیوال په پلان کې قبیله کوي دا په پلان کې قبیله کوي په دې دوران کې دا خبر راغی وی د جدي چې کم بندرګاه ده هغه سره یو جاز جنگیدل دی بحری جاز مات شوی دی او دا غي لرګي دي نو یو ولید ابن مغیره چې دی لاړو او دا هغه نه لرګي راوړو دا به د خانه کعبه د چت لرګي شي ځکه هغه په اوبو کې سن کې مضبوط لرګي دا غي دایم راوړو اوس ارسه برابر شو خو دا خبره چې د خانه کعبه به نه سوک دا به نه سوک نو چې اراده نه کوله د یو تن دا نشو کوله چې خانه کعبه دیوال باندې شروع کړي چې دا ونه نه یو تن دا اراده نشو کوله نو دا ولید ابن مغیره د سټکه راواغستو او د دیوال ته اوخته او دا چې کړه وی اللهم لا نريد الا الخير الله زمونږ اراده نشته د خیر اراده خدا الله خانه کعبه نه خو د خیر اراده خدا او د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ کوم دیوال په دې پنانولو شروع کړه د دې پنانولو شروع کړه کنه شپراله خلکو ټول انتظار کو چې ولید ابن مغیره باندې د شپې څخه چل کیږي د الله تبا کوي د خانه کعبه نه ولې الله تبا کوي خلکو وی کو زکه د سره چل او شو بیا په مونږ نه بلسو او کو د سره چل او نشو بیا په الله رضا دی سهار شو ولید ابن مغیره روغ رمټو بیا سټکه راغسته بیا راغی بیا دیوال ته وخته او د خانه کعبه دیوال پر نهول سکړه شروع کړه چې شروع کړه ټول خلک پوه شو چې الله زمون په دې کار راضي دي زمون په دې کار باندې سره راضي دي ټول خلک شروع شو او د خانه کعبه دیوال نه اونول چې کله خانه کعبه دیوال نه اونول کنه نوخته ته بنیادونو ته ورسېدو نو یو تن په کې هغه اراده وکړه چې د بنیاد دا ګټه مروچته کی چې کوم ابراهيم عليه السلام بنیادونو ته کړو د بنیاد دا ګټه روچته کی چې هغه ته څنګه لاس کو روچته ولې کنه په مکه مکرمه کې یو تیز زلزلہ شروع شو یو ډېر تیز خطرناک زلزلہ شروع شو هغه فورن لاس روچت بس په بنیادونو بلا سیما په بنیادونو مبلغ بنیادونو په خپل ځای پرې دی په الله خفه کی بنیادونه اخ کې ځای باندې پرې خو په هغه بنیادونو بیا د خانه کعبه دیوال شروع کو هر قبیله خپل ګټي راوړي وي خپل دیوال یو کو چې خپل دیوال یو کو اوس مسله پکې د حجر اسود رااله زديوال له هټول وکړو خدا حجر اسود بس په خپل ځای باندې دی یوه قبیله مونږ بګدو بلې مونږ بګدو حتی در دې پورې ټول توري راوستي یو بل بس توري راوستي یوه به زګدم بلې به زګدم په دې باندې اتفاق نه راتو په دې قریشو کې یو بوډا سړی معمر رسیدل سړی و هغه مشوره ورکړه وی سبا چې د حرم غولي ته د ټول نه سحر وختي چا حاضری وکړه کنه هغه به حجر اسود متعلق فیصله کوي هغه به دی بس هغه د دې مالک ته بیا خلک لاړو کورون ته اوس هر سړی کوشش کوي چې زه به سحر وختي راځم خو الله تبارک وتعالى ټول دکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى وی خو ساتو
سحر شو خلک را منډي وي چې مونږ ځو چې حجر اسود بس بلوم بیلا شم زما پیسې کې براشي چې رااله هر سړی ګوري چې نبی علیہ السلام د حرم په غولي کې ولاړ دی حرم په غولي کې ولاړ دی چې چا ولید کنه نو ټول دا چا کړه وی هاذا محمد الامین رضینا دا خو نبی علیہ السلام دا خو محمد دی دا خو هغه امانتدار الګ دی مونږ په ټول رضایو مونږ په ټول رضایو بس نبی علیہ السلام ته ویل په حجر اسود ستا ته بس ته په خپل ځای باندې کېده نبی علیہ السلام نه مال یو صادر راوړی مال سره راوړی یو صادر ولا راوړو حجر اسود یو چت کو پاغي کې خو چې باګي کې خو اوس د ټول قبیلو چې کم سردارانو هغه ته وی راشه ټول ته وی دا صادر ونیسي نو ټول صادر ونیو نو ټول په کیسه وشو لکنه چې د غزا په یو چت کو کنه نو نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک راوخ په د غزا کې په دغه کې ځای باندې کې نو بل تعمیر چې دې کړ یو ځل خو آدم علیه السلام کړو دویم ځل ابراهیم علیه السلام کړو او دریم ځل چا وکړو قریش د مکی خلکو وکړو څلورم ځل د دې تعمیر چې دی هغه عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ کړی دی اصل کې چې کله حلال پیسې راټولې شوې کنه هغه دومره ډېرې وي نه هغه لږې وي نو دا خانه کعبه دا کم آبادی چې دی کنه دغه کشان په روغ شو خو اخو کو خیر خو کړي حتیم ور سره دی دا حتیم د خانه کعبه ایسه ده خو پیسې لږې وي نو دای ته پرې خو دای آباد نکو نو داتې نه پاتې شو هغه د خانه کعبه ایسه ده دنه نو داتې نه پاتې شو دا حتیم ادیو جن کو څوک لاړو په دې حتیم کې دنه الته کې ټیم ورکی لګ وته خلک پریدي نو کم سره چې حتیم ته دنه شو 2 رکعات نفل ول په ټیم ورکی د 2 رکعات نفل کو ګوره چې د خانه کعبه کې دنه منځو ټیم هغه ورکی نو دا حتیم د خانه کعبه ایسه ده خو پیسې راغونډ شي حلال پیسې به راوړي حرامي به نه راوړي حلال پیسې وی لګي نو دغه ایسه ته آباد شو حتیم ته نه بار پاتې شو بیا د نبی علیہ السلام ارمان په ژوند باندې به ویلو زما ارمان دار چې یره دا حتیم پکې مونږ را دن کړو نو څومره بخوا خو په وخت پیسې نه وینو او وخت پیسې نه وینو چې دا خو سره ما بات کړو نو څومره بخوا نو د نبی علیہ السلام په ژوندانه خو اون شو خو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی فرمایي دا د نبی علیہ السلام ارمان نو زو پکې دا راګیرو ناغه خان کعبه هغه باندې وران کو د حتیمی پکې سکو رادن نکو نو سلورم زل د دې تعمیر عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ کړو او دې پکې رادن نکړو او پنځم زل بیا د دې تعمیر چې د کړه حجاج ابن یوسف کړو دا ډیر ظالم بادشاہ تیر شوی ډیر لوی ظالم بادشاہ تیر شوی د ډیرو صحابه کرام قاتل هم دي دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهید کړي دي کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهید کو کنه نو د چې کوم خانه کعبه رخ کړي د هغه زم زول ترتیب جوړم دا مینه د خو هغه شان زړی جوړوم نو د بیا غورانه کړه او حتیم ته بیا بار کو چې کوم هغه د نبی اسلام د بعثت نه چې کوم مخ کې جوړه شو هغه شان بیا د جوړه بیا د شان ته جوړه کړه دا حجاج ابن یوسف ډیر ظالم بادشاہ دی خو خکارونه تیم الله تعالی سره کړی دي په دې قران باندې چې دا کم زور زیر د اعراب لګیدل دا د لګولې دي ورنه په دې باندې زبر زیر نو موږ عجم ته د دې تلاوت ډیر ګرانو عرب خو په دل هم ته ګرانو کنه نو دا زبر زیر په دل لګولې دي کنه نه کله الله تبارک وتعالى د یو فاسق فاجر د لاسم ډیر غټ نیک کارونه وکړي نو دا کم تعمیر چې دی نو د حجاج ابن یوسف کړی دی بهرحال په دې باندې بیا پابندي ولګېده چې د دې به نور تعمیرونه څوک نه کوي نو دا هغه آبادی دی نو د خانه کعبې تعمیر دا 15 ځله شوی 15 ځله د حج موسم را روانو د نبی علیه السلام دا خیالو چې حج له خلق راځي نو زه به هر سړی ته د دین اسلام دعوت ورکم نو قریش مکه چې دوی سره یې رشوه چې د حج موسم راغی او نبی علیه السلام په بوس خلکو ته دعوت ورکړي نو دوی راجمع شو نو مشوره کوله نو د قریشو کې د ټول نه مشر سړی ولید ابن مغیره داغه نوم ولید ابن مغیره دا قریش د تراجم شو د ته ویلو
وی سردار صاحب حضرت صاحب د حج موسم را روان دی خلک به حج له راځي نبی علیہ السلام به ورته دعوت ورکوي نو کو یو ورته یو خبره کوي او بل ورته بل خبره کوي خو د خلکو ته به موږ دروغجن ښکاره شو بیا به زموږ په خبر باندې څوک عمل کوي نو مشوره کوو چې د ټولو خبره یوی د ټولو خبره یوی د ولید ابن مغیره ورته وی تاسو وایي زه به یې واورم چې تاسو به څه خبره کوئ زه به بیا مشوره درکړم یو تن پکې دا وویلو وی مونږ به دا وایو که نه چې دا کاهن دی دا پیغمبر څه دی کاهن دی د ولید ابن مغیره سره وسملم کاهن نه دی کاهنو نه دی کاهنان ما لیدلي دي خلک کاهنان پیژني دا کاهن نه دی خلک به څنګه تاسو به وایي چې دا کاهن دی ولې خلک به ورته ګوري نه دا خبره غلطه ده دویم راپاڅېدو وی داسې به وکړو که نه مونږ به وایو چې دا مجنون دی لیونی دی دا لیونی دی چې ټول به وایي چې دا لیونی دی ورته به خبرو پسې مه ځه دی به لګی خو اورئ ما ولید ابن مغیره ورته وی مجنونان خلک پیژني مجنونان خلکو په دې کې د مجنون کوم علامت دی چې تاسو به خلکو ته وایي چې دا مجنون دی لیونی دی نو بل ورته وی مونږ به وایو چې دا شاعر دی نو ولید ابن مغیره ورته وی د ټول نه غټ شاعر زیمه د ټول نه غټ شاعر زیمه د شاعرانو په قول باندې زه پوهېږم د ده د کلام د شاعرانو سره هېڅ مناسبت نشته دی خلک شاعران پیژني دا شاعر نه دی نو بل ورته وویل مونږ به وایو چې ساحر دی جادوګر دی څه دی نو ولید ابن مغیره ورته وی جادوګر هم نه دی جادوګر هغه پوکي هغه دمونه هغه غوټي هغه هم ټول خلک پیژني نو هغه ورته وی حضرت ته راته ووایه چې څه ووایو چې ته وایي کاهن ویل ورته ټیک نه دي مجنون ویل ورته ټیک نه دي شاعر ویل ورته ټیک نه دي ساحر ویل ورته ټیک نه دي نو ته راته ووایه څه به وایو نو ولید ابن مغیره وی قسم په الله چې په دې کې یو هم نه دی د یو همو د ده په کلام کې چې کوم اثر دی که نه نو هغه موږ د هېڅ شي سره تشبیه نشو ورکولی خو بیا درته هم زه یوه خبره کوم وی څو وی وایو به چې ساحر دی دا به وایو چې څه دی ساحر دی جادوګر دی وی دا خبره څه ناسه زموږ ځای نیسي وی څنګه وی جادوګر هم د دوو تنو په منځ کې څه راولي جداوالی راولي او دیم د دوو تنو په منځ کې جداوالی راولي خاوند چې مسلمان شي ښځه پرېږدي چې ښځه مسلمان شي نو خاوند پرېږدي رور د رور پرېږدي او پلار زوی پرېږدي ځکه چې کوم اسلام راوړي هغه بیا په خاندان کې یو تن هم نه اخلي نو موږ به خلکو ته وایو چې دا جادوګر دغه به وایو چې څنګه موږ به وایو چې وګوره د دوو تنو په منځ کې د جدایي راولي دې خبره باندې دوی اتفاق وکړو بهرحال دوی خواره شو د مکې مکرمې په کوڅو کې خو هغه چال هم د دوی کامیابو نه شو د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورځ ورځ مخکې روان دی کله چې کفارو وکتل چې د مسلمانانو تعداد روزانه سیوا کیږي نو ابو جهل عتبه شیبه او ولید ابن مغیره او امیه ابن خلف دا د کفارو مشران دوی مشوره وکړه وی دا پیغمبر چې دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د په ير او په دبو باندې نه کیږي دل سلالچ ورکو دنیوي لالچ ولا ورکو کې دې شي دا هغه دنیوي لالچ د وجنه د زمون په دین پسې بدره دی پری دی په دوی کې په خبرو کې ډیر زیات ماهر چې دا عتبه و دی عتبه دی ابو جهل ته وویل دا کار ته په ما باندې پرېږده زه زما او دته څه دنیاوي لالچ ورکوم کېدای شي دی په هغې کې راشي او دا خبرې پرېږدي عتبه چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راغی که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل ای ورارو ته څه غواړې ستا څه مقصد دی هغه خو راته ووایه ګوره زمونږ په قوم کې د تفریقه پیدا کړې ده خلک دې په جنګ کړی اختلاف دې جوړ کړی ستا مقصد څه دی وی ای ورارو
کو چېرته ستا په دې خبرو سره مقصد مال او دولت وي نو هم راته ووایه چې اوس زه تمام مکې کې اعلان وکړم چې هغه ټول مال راجمع کړي او په ټولو خلکو کې زیات مالدار تش دومره مال به درته راغونډ کړو څومره چې ته غواړې. دویم کو چېرته نکاح غواړي د یوې ښځې سره نو په مکه مکرمه کې چې په کومه ښځه باندې تا ګوته کېښوده او په څومره ښځو دې ګوته کېښوده دومره ښځې او دومره ودونه درته کوو. په دې خبرو سره د مقصد دا وي او که نه په دې خبرو سره ستا مقصد دا وي چې مشري غواړي په مکه کې سرداري غواړي په مکه کې نو دې خبرو ته د ضرورت نشته دی. موږ هسې جرګه راغواړو تا خپل سردار مقررو. خو دا خبرې پرېږده زموږ په دې دین پسې دا بدې ردې پرېږده دا مه وایه چې هر څه د یو الله نه کېږي او د دې بوتانو نه نه کېږي. دا خبرې پرېږده. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وویل وی مشره تا چې څه ویل او دې ویل وی او وی نور څه ویل غواړي نه نور څه ویل نه غواړم. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د خپل طرفه اس ونوي او بسم الله الرحمن الرحیم د حامیم سجدی تلاوت شروع. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون. دا آیاتونه شروع کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کو. چې کله نبی علیہ السلام د حامیم سجدی د تلاوت شروع کو کنه نو دی عتبه د شات دواړه لاسونه داسې شاته ولګول او په دې لاسونو باندې داسې تکیه واله او دا شانتي نبی علیہ السلام ته ناسته ګوري ورته. نبی علیہ السلام تلاوت کوي دی ورته ګوري داسې حیران ورته ناسته. خو چې کله نبی علیہ السلام دې آیت لره ورسېد کنه دی آخري آیت لره فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. چې کله نبی علیہ السلام دې آیت لره ورسېدو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. چې کله دا آیتونه نبی علیہ السلام فرمایل کنه وی کو تاسو چرته مخ د دې قرآن نه واړو کنه په تاسو به داسې عذاب راشي کوم عذاب چې په عادیانو او په سمودیانو راغلی. چې دا آیت نبی علیہ السلام څنګه تلاوت کو کنه نو عتبه ډایرک رانیښ شو او د نبی علیہ السلام په خولې لاس کې خود بس 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 نور مو وایه نور مو چف شه نبی علیہ السلام خولې چف کړ لاس په یو تکې خود مو وایه مخکې وی اسی نه چې د عادیانو او د سمودیانو عذاب چېرته په ما باندې دلته رانه شي مو وایه بس ویرېد را پاڅېدو رنګ یې زیړ شو چې زیړ شو را روان دی. اوس ابو جهل او دا نور ملګري خو ته ناست دي چې عتبه خو لېږلی دی چې څه جواب به راوړي. عتبه چې را روان دی که نه نو د عتبه رنګ زیړ دی څنګه چې تلی هغه شانتې نه دی اوس حالات بدل دي. نو ابو جهل د خپلو ملګرو ته وویل وی راته ښکاري چې عتبه هم صحابي شو. د عتبه د شکل صورت نه خو داسې پته لګي چې هغه هم صحابي شو په هغه هم جادو وچلېدو. نو عتبه چې راغی او کېناست نو ابو جهل ورته وایي څه خبر دی راوړه خو راته ووایه که نه. نو عتبه ورته وایي قسم په الله چې دا کلام کو تاسو د شاعر وایه نو دا شعر نه دی. قسم په الله کو تاسو وایي چې دا جادوګر دی که نه نو دا جادو نه دی دا سحر نه دی. وی قسم په الله دا داسې کلام دی چې د دې مقابله ګرانه ده. ابو جهل ورته ویل څه غواړې هغه ووایه مقصد دې سره خبره څه کول غواړې جواب دې څه راوړی دی. عتبه ورته زه درته یوه خبره کوم د ده نه په خاموشه په کلاره کښېنئ کو چېرته دې دروغجن وي که نه خو نور خلک دې نه پرېږدي هلاک به یې کړي نو موږ به تیم خلاص شو تاسو به تیم خلاص شي نور خلک به تیم خلاص شي.
او کو چرته دې رښتینی پیغمبر وي نو د مقابله هیڅوک نشي کولی نو دی په ټوله دنیا فتح حاصلوي نو چې په ټوله دنیا فتح حاصل کړو نو زمونږ سړی دی زمونږ د خاندان سړی دی زمونږ وراره دی نو چې دی په ټوله دنیا فتح ومومي نو دا زمونږ خوشحالي نه ده نو که پیغمبري خدای په ټوله دنیا فتح کوي نو دا زمونږ سربلندي ده او که پیغمبر نه څوک به یې مړ کړي چې موږ به ترې خلاص شو تاسو به ترې خلاص شئ ابو جهل ورته وایي د هغه جادو در باندې وچلېد که نه د هغه جادو در باندې وچلېد که نه ته یې بدل کړې لېږلی مرسله وي او جواب دې راته څه راوړو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.